اجي ګرانو کتونکو لکه تاسو څنګه چې معلومه ده چې په چمن او په شاوخوا سیمو کې دا وخت د طوفاني بارانو سلسله چې دا هغه شروع ده. په چمن کې ډېر زیات زیاره سوی ده د طوفاني بارانو سیلابي ریلې او چتونه چې د چتو د ایله کېدو د امله چې دا وخت 7 کسان مړه او 15 کسان زخمیان دي، جبکې 3 خلک چې دي د لاپته دي. خو در هغه در اوسه پورې ضلعي انتظامیه پی ډي ام ای ان ایچ اس دي د هغو په تلاش کې چې د هغه د تلاش جاري ساتلی دي. دا وخت د کلي بډو کاریز د ماستر پلان الهادي ډیری فارم کې موجود یم چې چیرې په دا ډیری فارم کې چې دي پاخه دیوالونه او کنټینران، شمسي سولر پینل او 3 غواوي چې دي هغه د سیلابي د ریلې نظر سي او دا سیلابي ریلې د داسې سوي. د دې ډیری فارم زما سره مالک اجي اولادي اسګزي زما سره موجود دی. اجي صاحب تا ته کم تاوانونه د دې باراني سیلابو سره درسېدلي؟ د باراني سیلابو سره ما ته دغه مانده باندې چې د مانده را باندې راواوښتې د سي دیوالونه ګډه ولاړه، 3 کمرې ولاړې او غواوي 3 دانې ضایع شوې او پاتې شو. نور دلته دا کټنرانو دا شان یې ویوړلو، ګیټ یې ویوړې، شمسیان یې ویوړې، شمسیانو فرېمونه یې ویوړلو. دا تباهي ټوله و دې ځای ته د دا مانده څه ما ته ورسېدی دا نقصان. تاوان تا ته ورسېد که موږ دا په پیسو کې کنورټ کړو تا ته څومره په ضیاع ورسېدل؟ تقریبا دلته ما ته 1.5 لک روپۍ، 1.10 لک روپۍ، 1.40 لک روپۍ نقصان ما ته اوس موجوده رسېدلی. شاوخوا سیمه کې خو نور هم ځایونه نړېدلي؟ هو خود موږ ته مخامخ ځایونه دي هغه هم نړېدلي. په هغه کورو کې مو اوبه رالې، په هغه کورو په منځ کې دا اوبه راووتې، دلته موږ ته تباهي ورسول. لکه څنګه چې عبدالهادي زیاته کړل کم او بیش وده ته د 1.5 لک روپو یعنې 1.50 لک روپۍ څه زیات تاوان رسېدی. په دې کې داسې 3 غواوې د کلي چې یوه غوا چې د هغه په 18 لکه په 18 لک روپۍ ده او د دې سره 1.5 شمسي پینل چې کوم دي د داویې فرېمونه یې ویوله او نور دلته چې کوم 3 کمرې ار سی سی دیوالونه نړېدلي دي. د هغه صورتحال د ګردې زلیبر دی، دور افتاده، دور دراز غرنۍ علاقو کې د دې څخه هم زیات تاوانونه رسېدلي. دا وخت ان ایچ اے، پی ډي ام اے، پاک فوج، ضلعي انتظامیه، اف سی بلوچستان نارت په امدادي سرګرمیانو کې بوخت کار کوي.